الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله رب العالمين أحكم الحاكمين دتول بادشاہ دتول زبردست ها رب العالمين سے تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے
هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی او نه الله رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي بلکې دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالداره دي او که غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دې دنیا کې کم کار کوي کم عمل کوي نو الله رب العالمین دا هغې نه خبره دی الله ته پته نشته نه زما محترمو بلکې الله فرمایي چې لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا الله رب العالمین دپاره د اسمانونو او د ځمکو باچاهي ده او هغه اعمال چې تاسو ښکاره کوئ او هغه اعمال چې تاسو پټ کوئ د هر یو مبارک به الله رب العالمین تاسو نه تپوس کوي نو دلته دا تپوس د څه خبرې د وجې نه کوي الله رب العالمین دا کرامن کاتبین موږ سره د څه وجې نه مقرر کړي دي دا د دې د وجې نه مقرر کړي دي چې الله رب العالمین ته پته چې دا انسان چې کله سبا زما مخې ته حاضر کړی شي او زما مخې ته ودرولی شي نو دا به د خپلو اعمالو نه منکر شي لکه دا زموږ د دنیا رواج او ماحول هم دی چې کله یو انسان کم عمل وکړي کم جرم وکړي او هغه عدالت ته پیش کړی شي یا هغه مور او پلار ته مشر ته پیش کړی شي نو هغه انسان د هغه عمل نه منکر کېږي چې ما خو دا کار نه دی کړی نو چې کله د الله رب العالمین مخې دا انسان ودرولی شي دا به د خپلو اعمالو نه د خپل د شرک نه د خپل بدعاتو نه د خپلو رسوماتو نه به منکر شي چې الله ما دا کار نه و کړی الله رب العالمین به بیا دا د کرامن کاتبین سره چې کوم رجسټر لیکلی شوی دی هغه به د ده مخې ته کښېني چې وګوره خپل دا عملنامه نو دا به دغه وخت کې دا ووایي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها څه چل شوی دی عملنامې دپاره چې ده خو زما وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده الا احصاها مګر ټول یې هغې کې راحصاره کړې ده د دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین د انسان نه دا تپوس او دا پوښتنه کوي چې دا انسان سبا د خپلو اعمالو نه منکر نه شي دا الله رب العالمین لکونه او کروړونه رحمتونه دي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته ښودلې دي او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین جنت پې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې اجتناب سره د هغې نه ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د الله رب العالمین د غضب نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ دې دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد دا مهمل او بیکاره نه و بلکې الله رب العالمین موږ د څه مقصد دپاره دې دنیا ته رالېږلي یو چې هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته د آدم علیه السلام نه جنت ته د کوزېدو سره دنیا ته د هغه وخت موږ ته بیان کړی دی چې انسانه ته چې دې دنیا ته روان یې دا دنیا د فایدې حاصلولو د زندګۍ تېرولو ځای دی خو یو خبره یاد وساته فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زما طرف ته وتا ته یو استاد راځي زما طرف ته وتا ته یو خبر کوونکی راځي د الله رب العالمین د توحید د الله رب العالمین د وحدانیت خبرې وتا ته کوي که چېرته تا د هغې خبرې ومنلې نو فلا خوف علیهم نو په قبر کې به ته خفګان به په تا باندې نه وي چې یاره ما به ته به عذاب میلاویږي د قبر هغه سختیانو نه به ته یېرېږي نه ولا هم یحزنون او نه به د قیامت د ورځې چې کوم هغه تکلیف دی کوم هغه سختي ده الله فرمایي چې په هغې کې به هم ته چې کوم دی غمجنه کېږي نه وجه څه شی ده وجه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره چې هغه کوم موږ ته بیان کړې ده هغه موږ هغه شان دي ومنله لکه څنګه چې هغه موږ ته رارسولې ده
بل ځکه الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله خو تاسو ته استاد راولېږلو، الله تا د پیغمبر راولېږلو، اوس تا پوهې دا اړه لري چې ته د هغه پیغمبر خبره څونه منې، د هغه پیغمبر اطاعت ته څونه کې، د هغې فرمان برداري ته څونه کې. که د هغه اطاعت دې وکړو، د هغه فرمان برداري دې وکړله، الله رب العالمین به تا کامیاب کړي. او که چېرته د هغې خبره دې ونه منله، نو الله رب العالمین به تا نه کامیابوي. زما محترم، د دې د وجې نه الله رب العالمین بار بار موږ ته دغه خبره کوي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم. د الله رب العالمین بخیر د جلدیوالی وکړي. هغه جلدیوالی څه شی دی زما محترمو؟ ځکه زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله یو کس چاته ووایي چې یاره دا کار راله وکړه، نو زموږ زړه کې سمدستي لالچ راشي چې یاره ما نه به په دې کې څه راکړې، څونه کمیشن به راکړې، یا ما ته په دې کې څه فایده میلاوېږي، ما ته په کې څونه پیسې میلاوېږي. سمدستي زموږ ذهن کې دا خبره راځي. نو الله رب العالمین هم موږ ته دا وفرمایل، ځکه الله ته پته وه چې داسې انسانان به پیدا کېږي چې د هغو کار صرف د خپلې فایدې سره به وي، خپل د نفع حاصلولو سره به وي. نو الله مو فرمایل چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم، جلدیوالی وکړئ د هغه مغفرت د الله رب العالمین د طرف نه کومه بخښنه تاسو ته را روانه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین په دې انسان باندې دومره مهربان او رحیم دی چې د شپې آخري حصه کې اسمان د دنیا ته راکوزېږي او دا آواز کوي چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه هغه ته بخښنه وکړم؟ آیا څوک رزق اخیستونکی شته چې زه هغه له رزق ورکړم؟ آیا څوک مصیبت ختمونکی شته چې د هغې مصیبت زه ختم کړم؟ دا د الله رب العالمین هغه مهرباني ده. او اوس موږ ته فایده څه شی ده؟ فایده دا ده، الله فرمایي وجنة عرضها السماوات والارض، چې ته دې بخښنې ته مخکې والی کې مخکې ته راځې، نو څه به میلاوېږي؟ میلاوېږي به تا ته جنتونه، هغه جنت چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو مقدار باندې ده. اعدت للمتقین، دغه جنت تیار کړی شوی چا دپاره دی؟ متقیانو دپاره دی. اوس د انسان په ذهن کې دا سوال راځي چې آیا دا متقي څوک دی؟ متقي چا ته ویلی کېږي؟ الله رب العالمین هغه موږ ته بیان کړو چې انسان ستا په ذهن کې دا خبره را نه شي، دا سوچ دې ستا ذهن ته را نه شي چې یاره الله رب العالمین موږ ته دا وویلی چې جنت ته او مغفرت ته مخکې والی وکړي او کوشش وکړي او دا الله متقیانو تیار کړی دی. اوس هر انسان دی خپل په ګریوان کې سوچ وکړي چې آیا هغه مغفرت او هغه جنت چې الله رب العالمین د متقي دپاره تیار کړی هغه د تقوا صفات ما کې موجود دي او که نه دي موجود؟ که چېرته ما کې موجود دي نو د هغې جنت حقدار زه ګرځېدی شم، او که دغه صفات ما کې موجود نه وي نو د دې جنت حقدار زه نشم ګرځېدی. زما محترم، هغه صفات الله فرمایي الذین ينفقون فی السراء والضراء، هغه کسان چې هغو خرچه کوي، انفاق فی سبیل الله کوي، فی السراء په خوشحالۍ کې، والضراء او په تکلیف کې. دا نه چې کله په انسان باندې خوشحالي راشي نو الله رب العالمین یې هېر کړی چې زه خو هسې خوشحاله یم، پیسې ګټمه، دکان مې دی، کاروبار مې روان دی، عیش و عشرت دی، مستی ده، خو چې کله په ده باندې څه تکلیف راشي، څه مصیبت راشي، د بیا جومات ته هم را روانې، بیا ملا صاحب ته هم را روانې، پیسې هم ورکوي، خرچه هم کوي. خو الله رب العالمین فرمایي متقي څوک دی؟ هغه کس دی چې هم په خوشحالۍ کې پیسه لګوي، هم په خفګان کې او په مصیبت کې پیسه لګوي. ځکه زما محترمو زموږ د صحابه کرامو حال وګورئ، لکه څنګه چې الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتي، چې تاسو ته به زما پیغمبر راځي، زما استازی، زما قاصد به راځي او په تاسو باندې به زما آیاتونه لولي.
نو څه شی دی فمن اتقى واصلح چا چې په هغې تابعداري وکړه تقوا یې اختیار کړو او ځان یې جوړ کړو دې صحابه کرامو په دې آیات باندې عمل وکړو الله رب العالمین څه فایده ورکړله الله رب العالمین څه نفع مونه ورکړله دغه نفع یې ورکړله چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رب العالمین جنت دنیا کې ورته وویل تاسو جنتیان یې تاسو نه الله راضي یې تاسو نه الله نه راضي یې د هغو یو حال تاسو ته بیانوم زما محترمو چې کله الله رب العالمین دا آیات را نازل کړو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صحابه کرامو چې کله دا آیات واورېدو چې الله رب العالمین فرمایي چې هیڅ کله تاسو نیکي نشي حاصلولی تر هغه وخته پورې چې تاسو خپل محبوب ترین مال د الله رب العالمین په لاره کې خرچه نه کوئ زید رضی الله عنه راغی او هغه سره یو آسو ډېر په فرمایش سره یې اغوستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی ودرېدو چې د الله رسوله ما دا خبره اورېدلې چې الله رب العالمین دا آیات را نازل کړی دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما ته په محبوب ترین مال کې دغه اس ما ته ډېر محبوب دی او دا زه د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوم عمر رضی الله عنه هغه چې دی د ابي موسی اشعري رضی الله عنه ته خط ولیږلو چې ته د مصر نه ماله یو ښایسته وینځه هغه راوړه محبوب ترین وینځه ښایسته وینځه ماله راوړه هغه چې دی نو هغه وینځه عمر رضی الله عنه نه راوستله چې کله دغه آیات را نازل شو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي چې دا الله رسوله الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما ته دا وینځه ډېره محبوب ترینه وینځه ده او دا ما په فرمایش سره غوښتې ده خو الله رب العالمین دغه آیات را نازل کړی دی په دې وجه باندې زه دا وینځه د الله رب العالمین د رضا دپاره ازادوم طلحه رضی الله عنه هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د الله رسوله الله رب العالمین دغه آیات را نازل کړی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون غوره مال هغه چې تاسو د الله رب العالمین په لاره کې خرڅ کړي نو تاسو نیکۍ ته رسېدی شئ ما سوا د هغې نه نیکي تاسو نشئ موندلی زما ډېر باغونه دي الله رب العالمین ماله مال دا کړی دی خو دا بین روحا باغ چې دی دا ما د دې ټولو باغونو کې محبوب ترین باغ دی او دا د مسجد نبوي سره خوا کې و اوس چې دی د مسجد نبوي توسعه شوې ده دا باغ یې په هغې کې راګیر کړی دی تاسو د الله رب العالمین عمرې او حج ته بوځئ مسجد نبوي کې د باب ملک فهد سره خوا کې دا قالین چې اوچت کې هلته د هغه قوي نشان او دا ځایونه حکومت هماغه شان کې په دې ماربلو کې جوړ کړي دي شته موجود دي دا اثرات اوس هم شته زما محترم هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا باغ ما د ټولو کې محبوب ترین مال دی او دا زه د الله رب العالمین په لاره کې الله رب العالمین ته ورکوم او د الله پیغمبر ته ورکوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بخ مال رابح مال رابح ګټور مال دی ګټور مال دی د دې مال ګټه چې دی نو دا د قیامت په ورځ باندې ویني ځکه زما محترمو دې خلکو چې د الله رب العالمین آیات به راغی نو سمدستي به په هغې باندې آمنا وسلمنا وویلی دا به نه کتل چې دا زما پلار پې خفه کېږي دا به یې نه کتل چې دا زما ورور پې خفه کېږي دا به یې نه کتل چې دا زما ښځه پې خفه کېږي دا زما بچی پې خفه کېږي بس سمدستي د الله رب العالمین آیات او د الله رب العالمین حکم ته به آمنا وسلمنا ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طلحه رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا ویزه خپل خپلوانو له ورکه ځکه چې د خپل خپلوانو له مال ورکولو کې الله رب العالمین دوه اجر یې دي یو دا اجر چې د صدقې اجر دی بل دا اجر چې دې سره به صلې رحمي پاللی کېږي زما محترمو تاسو وګورئ کوم انسان دی د هغې ماما دی د هغې تره دی د هغې ترور ده د هغې خینه ده د هغې خواښې ده د هغې نور خپلوان دي هغه غریبانان دي
که چېرته دغه صدقه ته راوالي او په هغې باندې تقسیم کړي نو الله رب العالمین به داسې انسان ته 2 قسمه اجر ورکوي 2 قسمه ثواب به ورکوي یو د صلې رحمۍ او بل د صدقې زما محترم همدغه رنګې هغه لګیا شو او دا ټول مال خپل خپلوانو باندې تقسیم کړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلی همدغه رنګې زما محترم ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې یو انسان دی هغه خرچه نه کوي مال نه لګي د الله رب العالمین په لاره کې نو دا مال د دې 3 قسمه خلک د پسې شوي دي هغه د دې د مال راکاږي او خوري دي زما محترم که ته هر څه ځان سره وساتې خو دا 3 قسمه خلک دا تا پسې شوي دي تا نه دا مال راکاږي زما محترم ټولو کې اولنی قدر دی د الله رب العالمین تقدیر تاسو ګورئ یو انسان دی دکان کې ناست دی کاروبار یې ایسته چې دی په دکان کې اور ولګي ایسته چې کوم دی کاروبار یې چې دی نقصان وکړي تاوان وکړي دا ولې دا د الله رب العالمین حق دی ورکړی هغه تقدیر هغه د دې پسې شوی دی د مال ټول سکو تبارک الله دویم ستا ورثه ستا بچي هغه تا پسې شوي دي هغه دې ته ګوري چې کله به دا زما پلار ورتېږي چې دا مال ما ته پاتې شي او تاسو ګورئ زما محترمو په دې اخبارونو کې په دې فیسبوکونو کې چې زوی رالګي او پلار ووژني څه دپاره چې ما نه دا په کور کې حصه نه راکوي دا ما نه خپل کاروبار کې حصه نه راکوي او بل زوی یې ورکوي ما نه یې نه راکوي که چېرته موږ شریعت وګورو شریعت خو موږ ته دا وایي چې قاتل لا د مقتول د مال نه هیڅ نه ورکولی کېږي هغه محروم دی چې 2 وروڼه دي دا یو ورور رالګي خپل پلار د مال د وجې نه وژني د دې پلار دا ټول مال د دې بل ورور کېږي دا چا چې وژلی د دې هیڅ هم نه کېږي زما محترم دریم دا مرګ دی چې دا د انسان پسې شوی دی چې کله دا انسان مړ شي دا مال ټول د ده نه ختم شي تاسو ګورئ خپل لاس باندې تاسو مړي ښخوئ چې کله قبر ته ښکته کوي دا 15 ګزه کفني نور هېڅ هم نه یو روپۍ ورسره نه ښی نه بدي همدې کفن سره چې دی نو هغه څه کېږي دې قبر ته ښکته کېږي نو د دې د وجې نه دا مال تاسو ولې ځان سره وساتئ او تاسو له الله رب العالمین په دې دشته کې په دې غرونو منځ کې داسې یو ښایسته او فراخه جومات درکړی دی چې صاحب د استطاعت هغه ولګېږي او دې جومات کې خرچه وکړي په دې جومات باندې انفاق وکړي نو انشاءالله دا جومات به ډېر ښایسته د الله رب العالمین جوړ کړي ورسره تاسو دعاګانې هم کوئ ځکه که چېرته تاسو دعا ونه کوئ او دا مال خرچه نه کوي زما محترمو دې جومات باندې دا جومات به همدغه شان چې وي مخکې به نه ځي که یو کس دا وایي چې یاره زه څه وکړم دا کار د مولوي صاحب دی هغه پوهېږي او کار یې پوهېږه جوړی جوړ دی که نه جوړی خپل کار دی کوي نه یا یو کس داسې دی چې هغه دا وایي چې یاره په دې باندې ډېره پیسه راځي دومره خو ما سره نشته دی نه زما محترمو ته دغه شان چې ورکړه خو ورکړه ځکه عایشه رضی الله عنها هغه نه چا تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال څنګه هغه وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هغه لږو خو همیشو ته 2 روپۍ ورکوه دې جومات ته هر هفته باندې هر ورځ کې خو روزانه یې ورکوه ته ګوره ستا د 2 روپو نه څونه جوړېږي په میاشت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې کوم یو انسان د الله رب العالمین په لار کې 2 جوړې شیونه خرج کړي لکه یو انسان دی 10 روپۍ ورکوي که په هغې په ځای باندې د انسان 12 ګونه ورکړل 520 یو ورکوي که هغې په ځای باندې 2 520 ورکړل زرګونه یو ورکوي که په هغې په ځای باندې 2 زرګونه ورکړل نو دعي له من ابواب الجنه دې انسان ته به وایي د قیامت په ورځ باندې د جنت د دروازې نه به اواز وکړی شي بیا فرمایي د جنت لپاره هر قسم دروازه موجود ده چې کوم انسان د منځګزار وي ډېر منځونه کوونکی وي
د مونځ والا دروازې نه به اواز وکړی شي چې کوم انسان ډېر روژه یښودونکی وي د روژې والا دروازې نه به اواز وشي چې کوم انسان جهاد کوونکی وي هغې ته به د جهاد د دروازې نه اواز وشي خو چې کوم انسان صدقه کوونکی وي هغه انسان ته به د صدقې د دروازې نه اواز وکړی شي بیا فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې یو انسان دی چې خپل چپ طرف ته ګوري خپل مخې ته ګوري خپل ګس طرف ته ګوري خپل شا ته ګوري نو هر ځای کې اور ګوري اور دی نو دا به دې اور نه څنګه بچ کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرة اور نه ځان بچ کړئ اگر که په یو نیمه کجوره باندې ولېدئ یو انسان سره پیسې نشته صرف یو کجوره ده او یو سوالګر راغی او تپوس یې ترې وکړو چې یاره څه راکړه ده سره څه نشته صرف یو کجوره ده هغه کجوره په منځ نیمه کړه نیمه خپله وکړه نیمه هغه راورکړه په دې باندې هم الله رب العالمین وایي دا انسان د اور نه بچ کوي د دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین دا انسان نه غواړي چې په خپل لاس باندې جوړ کړی شوی انسان راوالي او جهنم ته یې وغورځوي ځکه که موږ سوچ وکړو په دې دنیا کې زموږ ماحول هم دا دی چې موږ یو شی په خپل لاس باندې جوړ کړو محنت وکړو په هغې باندې پیسې ولګوو هغه چې دی نو محنت په هغې باندې وکړو او بیا هغه چاته ښایو نه د هغې نه څه فایده نه حاصلو او سمدستي ګټه راوالو هغه چپ مات رامات کړو ته چې چا کړی دی نه ولې ځکه چې 5 کاله 2 کاله 4 کاله په هغې په جوړولو باندې محنت یې کړی دی په هغې باندې زرګونه روپۍ لګولې دي دا هېڅکله زه رانې ګټه او په هغه نه ماته زما محترمه نو همدغرنګې الله رب العالمین دا انسان په خپل لاس باندې پیدا کړی دی خلقت بیدیه په خپل لاس باندې دا انسان یې جوړ کړی دی پیدا کړی دی نو دا الله رب العالمین دا انسان کله هم راواخلي او ورته نه غورځي زما محترمه خامخا د دې د کامیابۍ لپاره هغه استازي راولېږل او هغه استازي هر قسم اعمال هر قسم کارونه موږ ته وښودل چې دا انسان د دې جهنم نه بچ شي او د جنت په لاره باندې روان شي بل صفت د متقي چې هغه الله رب العالمین موږ ته بیان کړی دی هغه څه شی دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس چې دا انسان غصه سکونکی وي څنګه غصه سکونکی وي غصه داسې سکونکی وي چې یو انسان دی هغه راغی د ده خواله او دا یې غوسه کو او دا چې دی نو قدرت لري چې د ده نه دا بدله واخلي خو دا د الله رب العالمین رضا دپاره هغه معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس وکړی ایا تاسو ته پته شته چې تاسو بهادر انسان څوک دی صحابه وویل چې د الله رسول څوک چې په کشتۍ باندې او میدان جنګ ته وځي هغه انسان بهادر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټیک د ستاسو په نسبت باندې بهادر نه دی خو لیکن د الله رب العالمین په نسبت باندې بهادر انسان هغه دی چې هغه غوسه ورشي او خپله غوسه باندې کنټرول وکړي او هغه اوس کې ځان محترم سلیمان ابن مهران رحمه الله د هغه یو وینځه وه هغه والا د اودس اوبه را روانې کړې وې چې د ده خواله یې راوړلې نو هغه اوبه ترې نه وغورځېدلې او اوبه د ده په کپړو باندې ولګېدې زما محترم دا ډېر سخت غوسه شو نو دې وینځې ورته وویل چې الله رب العالمین د متقي صفات دا بیان کړی چې والکاظمین الغیظ غوسه سکونکي وي هغه وایي چې زه زما الله رب العالمین دپاره ته معاف کړي هغه ورته ځان له معافي نه الله فرمایي چې والعافین عن الناس خلکو نه عفو وکړه هغه ورته چې زه صحیح ده د الله رب العالمین رضا دپاره ما ته آزاد کړي اوس که چېرته مونږ داسې کار وکړو چې غوسه به مو وڅکله خو هلته کور کې بیټک کې خلکو سره داسې یو دوه کسانو سره هلته دا خبره چې وي چې یاره پرونه پلاني ما ته غوسه راوسته خو قدرت مې لرلو چې دې باندې بدله واړم خو الله لپاره مې معاف کړو بل ځای کې مجلس جوړ دی هلته لاړ شو دا خبره کوو چې یاره پروني عکس ما سره داسې کار وکړو خو ما د الله لپاره معاف کړو دا زما محترمو چې کله کله نیکي کوو نو هغه نیکي باندې بیا ګټه کېدو بیا هغه چا ته بیانوو نه خالص تا دا کار د الله رب العالمین د رضا لپاره کړی دی او د دې اجر او ثواب د الله نه وغواړه والعافین عن الناس عفو خلکو ته وکړه بیا د هغې پسې لګېږه مه چې هلته ناستې دا بحث خلکو سره چېړي او هلته هم چې ناستې دا بحث خلکو سره چېړي د دې نه هم
هم کیداري پکار د زما محترمو. اوس دا انسان د خپل ځان سره وګوري چې آیا دا صفات ما کې موجود دي او کنه دي موجود. که چېرته دا صفات ما کې موجود دي نو جنت عرضها السماوات والارض د دې مستحق ګرځېږم. او که چېرته دا صفات ما کې موجود نه وي نو جنت عرضها السماوات والارض د دې مستحق زه نشم ګرځېدلی زما محترمو. الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ د زړونو نه زموږ د مغزو نه دا غوسه ختمه کړي او الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې زموږ په دل دماغ کې د خرچي او د انفاق فی سبیل الله ماده پیدا کړي چې دا جمعه دا د الله رب العالمین د رضا لپاره موږ جوړ کړو او د دې تزیین کړو دا ښایسته کړو چې په دې کې موږ مونځ وکړو او د الله رب العالمین عبادت وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. زما محترمو الله رب العالمین زموږ د کامیابی او زموږ د فلاح لپاره پیغمبران را لېږلي دي. که چېرته الله رب العالمین دغه پیغمبر زموږ د کامیابی او د فلاح لپاره نه وی را لېږلی نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو هم لکه د مشرکینو او د کفارو غوندې په جهالت کې وئ. الله فرمایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله رب العالمین په مؤمنانو باندې احسان کوي. څه احسان کوي؟ احسان دا کوي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم چې الله رب العالمین د دیو د جنس نه د دیو په شان دی یو انسان هغه راولېږلو. کار یې څه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. چې د الله رب العالمین قرآن د الله رب العالمین احکامات او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین او شریعت هغه د انسانانو ته ولولي او بیان کړي. الله فرمایي که چېرته ما دا پیغمبر نه وی رالېږلی وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دې پیغمبر د رالېږلو نه مخکې تاسو په ګمراهۍ باندې وئ زما محترمو. نو اوس شکریه څه شی ده زما محترمو چې الله رب العالمین موږ باندې دومره احسان کړی چې پیغمبر یې رالېږلی دی. ځکه موږ دنیا کې یو انسان که موږ سره نیکي وکړي موږ سره ښېګړه وکړي نو د هغې ښېګړې جواب موږ څه کوو؟ بد رد ورته وایو، کنځل ورته کوو یا څوک څپېړه ورکوو؟ نه، بلکې د هغې نیکۍ او د احسان بدله موږ د هغې سره هم د احسان کوو، د هغې شکریه ادا کوو او د هغې ښېګړه کوو. زما محترمو نو د الله رب العالمین دا احسان چې موږ باندې کړی دی هغه دا دی چې د دې پیغمبر اطاعت او د دې پیغمبر تابعداري وکړو. دې پیغمبر چې موږ ته په دې قرآن کې دی الله رب العالمین موږ ته په دې قرآن کې څه بیان کړي دي په هغې باندې مین او عمل وکړو نو انشاءالله د الله رب العالمین د جنت مستحق به وګرځېږو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې د انفاق فی سبیل الله ماده پیدا کړي چې دا جومات چې الله رب العالمین دې حد ته راورسولو چې د دې نه مخکې هم الله رب العالمین دا جوړ کړي راله او په دې باندې
خیسته کی چې د عبادت کولو شوق له موږ سره پیدا شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سوف نقرأ بالكلمة.